بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان نمبر 12 الاختلاف في غير المعقود عليه وبه. فجدنا مخکی ولسم بحث کی غلق رامعات کوم وقت ورته چې دا 12 دی لسم بحث ورسره حل شي ځکه دا دغه ټچ مسائل دي. مثلا دا کړي و چې کله د سمنو متعلق د بای او د مشتری اختلاف راشي، بای زیت یا د مشتری کم، بای 2000 مشتری زر، یا د مبيع متعلق اختلاف وي، بای زیت کم یا د مثلا من غنم او مشتری زیت یا د مثلا یونیم من غنم. نو بدی دوړو مسلو کې اول صورت دا دی چې چم گواهان قائم کړه داغه به منو. دویم صورت دا دی چې دواړو گواهان قائم کړه نو څوک چې مثبت دی داغه گواهانو له اعتبار ورکو. د سمنو په اختلاف صورت کې بدبای منو زیتو داوا کوي، او د معقود علیه اختلاف په صورت کې بد مشتری منو هغه د زیت داوا کوي. او دریم صورت دا دی چې دواړو سره گواهان نه موجود نو به قاضي د سمنو په مسله کې مشتری ته وایي چې چره د سمنو والا اختلاف وو چې بای کم سمن یدی باغی راضی شه کنه راضی کېږي دواړو له قسم ورکو. نو دواړو له قسم کرازی شو خو خو کرازی نو شو دواړو له قسم ورکی. چا چې د قسم نه انکار وکړو د مقابل خبره به صحیح وي، او که دواړو قسم وکړو باقاعده نو په دغه صورت کې به بای ختم کی، واپس به معقود علیه بای ته ملاو شي او سمن به معقود به به مشتری ته. او په دغه مسله کې بای ته به وي غنم والا من دی که یونیم من دی چې مشتری کوم حد بیانې یونیم منغو منه کني دوړو له قسم ورکو نو کوي من رخه بخه او کوي نه منله نو به با دوړو له قسم ورکي چا چې قسم نه انکار وکړو د مقابل خبره به حق وي. او کچري دوړو قسم وکړو بیا به ختم کی، مشتری ته به سمن او بای ته به واپس مبيع والی شي. دغه ځای پوره شوی و. درې صورت دي دا پکې اول صورت دی یو لسم عنوان ولیخي چې کله مبيعه موجوده وي ټول پټولا کل مبيعه موجوده ده. تاسو پوه شولئ. او ما تاسو ته ویلو چې قبل القبض دا قصې شوی مبيعه مشتری نه قبضه کړي نه به موافق القياس ده، او که بعد القبض وی نو به حدیث کې ثابته ده تراد ده، نو به استحسان بالاثر بوجه قیاس متروک دی، نو خلاف القیاس به ثابت را واپسی دوړو له قسمونه ورکول. او کوم شي خلاف القیاس وی ثابت وی خپل مورد پورې خاص وی ما ثبت علی خلاف القیاس فغیره علیه لا یقاس. دیر لسمه سور لسمه ماده واخه تاسو پوه شولئ. اوس راشي 12 عنوان کې یو مسله بیانې چې د دې کوم دویم دریم صورت دیغه نه دی هغه به دیار لسم سور لسم کې راشي. کچری د بای او د مشتری اختلاف په د مبيع په کموالی زیاتوالی یا د سمنو په کموالی زیاتوالی کې نو په یو زیاتی شي کې اختلاف وو. مثلا بای یا مشتری وي چې نیټه دی راکړی و بای نه مني، یا مشتری وي 2 میاشتې نیټه دی راکړی د پیسو ادا کولو د بارا بای وي یو میاشت مې درکړی. یا شرط الخيار کې اختلاف دی، بای وي شرط الخيار مالو مشتری نه مني، یا مشتری وي مالو بای نه مني، یا مشتری وي تا باز سمنو باندې قبضه کړی بای وي نه مې د کړی پوره روپۍ راکا. دې درې وړو صورتونه کې دا نه معقود علیه کې اختلاف دی او نه معقود به کې اختلاف دی. لہذا داغي حکم چې دواړو له قسم ورکړل شي دا بنه شجاري کوله ځکه خلاف القياس ثابت ده. او کوم شي چې خلاف القياس ثابت وي صلی الله علیه وسلم بل به ور قياس کوله نشي، چونکه دا نه معقود علیه کې اختلاف دی او نه معقود به کې اختلاف دی. دې به حکم سوي دې کې چې څوک د زیادت د امر حادث داوا کوي دا به مدعي وي. بای وی نیټه نشته مشتری وایشتا نو امر حادث دا و مشتری کوي
قسم بدلی بای مشتری کی کم یوم د خیار شر دعوه کوي نیټه باغلی الاصل فی صفات العارضه العدم اتم ماده وکنه نو په صفات عارضه کې اصل عدم دی څوک چې ثبوت دعوه کوي خلاف اصل لغه نو خلاف الاصل والا چی خلاف ظاهر والا مدعینو استفای بعد سمن دغه مشتری مدعی دی تاسو ورسېدلې نو بهرحال فلا تحالف بینهما نو قول بل چا معتبر وي څوک چې منکر د خيار او منکر د نیټیو قول به داغه معتبر وي خو سره د قسم چې کله مقابل سره گواهان نوي وإن اختلف في الأجل أو في شرط الخيار أو في استفاء بعض الثمن فلا تحالف بينهما والقول قول من ينكر الخيار والأجل مع يمينه والقول قول من ينكر الخيار لأنهم يثبتان تعارض الشرط والقول لمنكر العوارض ذكذا خلاف ظاهر وی کنه ځکه اصل بصفات عارضه کې خو عدم دی دیارلسم ماده کې دغه یولس دیارلسم عنوان کې د یولسم عنوان د مسلې دویم صورت د تاسو بر وګورئ کچري مبیا هلاک وا مشتری په قبضه کې مبیا هلاک شوی و به اختلاف پسمنو کې رااله مشتری وې 0 روپۍ وی بای وې نه 2000 روپۍ راکا نو وز د امام صاحب رحم الله مسلک دا دی چې دوړو له قسم نو ورکول کېږي دوړو له قسم ورکول د خلاف القياس ده او خلاف القياس چې کوم شی ثابت دی موږ اصول کتابونو کې ویل خپل مورد پورې خاص وي نو مورد دی اله د چې کلمه بیا سلعه موجوده وي والسلعه قائمه الا موجوده وي دلته هلاک ده لہذا دوړو له قسم نشور کوله عمدہ مفتابی رائے دا آدار شیخینو رائے دا شیخینو امام محمد رحم اللہ سے امام شافی رحم اللہ ملگرے دے اگوئی نکنا وس به هم دوړو له قسم ورکړ قسم دوړو له ورکړل شي نو فایده به څه وی فایده به دا وی چې بای کمی زیتی پیسو داوا کوي هغه ثابت نشي دا به فایده شکایت شیخین ورته فرمای دا پیسې خو د قسم د کولو یا د نه کولو دا خو د عقد فایده نه ده د عقد به د فکر ده بهرحال امام محمد رحم الله ودا سی وو کو دوړه به قسمونه وکي سم مشتری چره دا به سمن ورکی واپس بای ته دا بای به سمن واپس ورکی مشتری ته مشتری په قبضه کې مبیا هلاک شوی ده کنه نو بازار کې دغه کوم قیمت دی بروالی قیمت ښه کله زوات الامثال نو مثل او که زوات القيام نو قیمت بروالی بای ته به ورکی پوه شوی به وإن هلك المبيع ثم اختلف في الثمن لم يتحالف عند أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله والقول قول المشتري في الثمن دا خبر منه وکړي اوس بر چا قول منل کیږي چې قسم نو ورکي شیخین وای د مشتری به منل کیږي په سمانو کې البته قسم به ور سره خوري دا کله اذا طلب البائع يمينه على ذلك چې هغه قسم وغړي او امام محمد رحم الله فرمایي تحالفان او يفسخ البيع على قيمه الحالك دوړه به قسم وکي او بیا به فسخ شي په قیمت د حالک شي چې کوم هلاک شوی داغه قیمت به واپس بای تور کی تاسو په شولې دا زمو اصول فقه د قیاس نو مسائل نه داکا حسامی او نور قیاس کې دا مسلې دي څو صورت شو دوا د دې لسم عنوانو څلسم عنوان کې دریم صورت بیانېږي اول صورت یو مکمل مبیا موجوده وا دویم صورت مکمل مبیا هلاک شوی او دریم صورت مبیا چې دا بعضی هلاک شوی بعضی لا موجوده ده دو غلامان ما په حساب باندې ورخرڅ کړ په 1000 روپۍ پاره کې یو غلام هلاک شو او یو لا موجود دی نو به په سمونو کې اختلاف را لزوي مچي په 1000 روپۍ دواړو او یوسف وای چې نه 800 روپۍ دواړو لګي اسانه کوي ما ویل په 2000 روپۍ دواړو یو په 1000
یوسف وایي نه په 1000 روپۍ دواړو یو په 500 دی تاسو پوه شولئ دې اوس به څه حکم وي بعضې مبیعه موجوده ده بعضې نه ده دلته امام صاحب وایي قسمونه ولا نشته ولې کله چې مبیعه موجوده وي نص په هغې کې وارد دی خلاف القیاس او دلته خو مبیعه نه ده موجوده نیمه شته نیمه نشته حالانکې دا قد تعلق د مکمل مبیعې سره دلته خو ټوله نشته یو صورت امام صاحب وایي کېدی شي چې بایي راضي شي چې هلکه مشتري تا نه کمه نیمه مبیعه هلاکه شوې هغه داسې که لکه چې نشته او ورکه که نو بیا چې کومه مبیعه موجوده ده نیمه هم هغه مکمل مبیعه شوله نو بیا خو مکمل مبیعه موجوده ده اوس هغه لوبه کېدلی شي دواړه دې قسمونه وخوري او بیا به واپسې وکړي امام صاحب د یو صورت کېدی شي چې ورته مکمل معاف کړي او امام ابو یوسف رحمه الله وی او دا د امام محمد رحمه الله قول دی اگر که تخریج کې لږ فرق هم دی چې نه جي دواړه به قسمونه کوي امام محمد رحمه الله ته دواړه ولې قسمونه ورکوي هغه وایي چې سلعت ولا هلاکه وه مبیعات هم دواړو قسمونه خوړل دلته خو لا نیمه هلاکه ده امام یوسف رحمه الله ته تی ولې کې تا خو مخکې ویل چې مبیعه هلاکه بیا نه ده ټیک وایي دلته خو هلاکه نه ده که نه نیمه موجوده ده تاسو پوهېږئ نو بقدر الامکان به خیال ساتو وګورئ وإن هلك أحد العبدين ثم اختلفا في الثمن لم يتحالفا قسم بنو ورکو دواړو ته دواړه به قسمونه نه کوي امام صاحب فرمایي بیا به قول چا معتبري چې دواړه به قسمونه نه کوي سمنو کې زه 2000 روپۍ یادوم د دواړو غلامانو یوسف زر یادوي مشتري نو القول قول المشتري وبه يفتى القول الصواب کې دي کا او هدايه کې دي وفي الجامع الصغير القول قول المشتري جامع صغیر کې دي چې د مشتری قول به معتبر وي د امام صاحب د پاره دا خبره کوي مع یمینی قسم به کوي عند ابي حنیفه رحمه الله دغه شان هدايه کې دي تاسو پوه شولئ یو صورت کې امام صاحب وایي الا يتحالفان استثناء ده قسم به نه کوي دواړه الا ان يرضى البائع مگر دا که بای راضی شایت رو که حصت الحال کی چې بس د حال کی سب پریدما نو بدی صورت کې چونکی کم موجوده ده هم هغه مبیعه ده نو استثناء شولا لم يتحالفانا نو وس بدواړه قسمونه کوي دا الا ان يرضى البائع هدايه کی دو توجیهات لیکلي چې دا چا نه استثناء ده دا موږ چې کوم جوړ کړل د جمهور رائے ده هم دا صحیح ده چې دا الا دا د لم يتحالفان استثناء ده قسم بنه کوي حدیث صورت کې به قسم کوي ورسېدلې او بین دو صورت ول ذکر کړي دا کوم چې هلاک د دې څه حکم دی نو علماء دوه رائے دی او دا چې بس دا معاف کی وته چې پرېدا وس زم دا چې مشتری دغه هلاک په باره کې ته چې کوم ریټ بیانې او ماغه می منظور کو زم رائے به قدام ده ما غراکا او کوم وزاوس چې کوم موجوده ده به مبیعه جوړو کو دوړه به قسمونه وکړو نو به د مشتری په قول باندې او پسې کیږي وقال ابو يوسف رحمه الله يتحالفان وينفسخ البيع في الحي حي کې به ژوندۍ غلام کې خو به فسخ شي بای د خپل غلام ملاو شي وقیمت د حالک به مرته ملاو شي همدغه قول امام محمد رحمه الله هم دی ولې سب تاسو پوه شولئ دا چې لږ مشکلو کې رسېدلي پیښه ما تاسو ته ویل قیاس مسایل دي مشکلي دا ذهن کې درې وړه صورتونه پوره پراته وي هدايه کې به نور قسم ذکر کړی ده پنځلسمه مسله اختلاف الزوجين في المهر دم ثلاثیه دریو صورتونو والا مسله ده د ښځې او د خاوند په مهر کې اختلاف راشي او د مهر په مقرریدو نه مقرریدو کې نه مقدار کې کم زیات کې اختلاف دی مقرریدو نه مقرریدو کې مسله په کتاب النکاح کې تیر شوې ده نو مسله دا ده خاوند داوا کوي ما در سره په 1000 روپو باندې نکاح کړي مهر دې 1000 روپۍ دی او ښځه وایي نه په 2000 روپو دې را سره نکاح کړي 2000 مهر به راکړې نو اوس درې صورت لري دا مسله چا چې ګواهان قایم کړه دغه به منو که سړي ګواهان قایم کړه 1000 روپۍ مهر به شي او که ښځې قایم کړه نو به 2000 روپۍ مهر شي دا یو ول صورت پوه شولې بي
وإذ اختلف الزوجان في المهر فادعى الزوج أنها تزوجها ب1000 وقالت تزوجتني ب2000 فأيهما سورة أولى أقام البينة قبلت بينته هداية قبلت بزمن تقبل لكله لأنه نور دعواه بالحجة ده بذكر من خپل دعوی په حجت سره منور کړه خجی مثلا دا وکړه چې چام گواهان را وصل دغه بمنو که خزی را وصل واضحه ده ظاهره ده که مدعیه ده نو د زیاتو پیسو داوه کې یو خاون منکر دی او د مدعی گواهان چین مستغه بمنو خزه مدعیه ده ما څه ویله اول منکر ویل کته خزه مدعیه ده ښه د 2000 روپو داوه کوي او خاون منکر دی البته لانجه دی جوړ کړي چې خاون څنګه مدعی دی چې ته بده معنی د گواهان معنی رسي بدی وانما الاشكال في قبول بينه الزوج لانه منكر لزياده دا خو څه زیادت منکر دی گواهان څنګه معنی نو فكان عليه اليمين للبينه نو داغي جواب انما قبلت د گواهی زکه قبل او چې صورت کې دا مدعی د هدايه کې مدیخه صورت کې څه دی خزي ته وي زر روپۍ باندې ستا بزعه زما ده او غینه منی مدعی شو کنه لکه مخکې چې مساله کې مشتری وي بزر روپۍ مانی ما بیا زما ده بای نه منله ځکه هو سره مساله یو ذکر کړی ده او یاد ساتئ ظاهری صورت باندې چې څوک مدعی جوړ شو کړه ام مدعی د گواهان به منو د گواهانو به ورله منو دا ټکي ځین کې کنه وای دی وخت حقیقت ته نو ګورو حقیقت کې څوک مدعی ده څوک مدعی علیه دی چې څوک ظاهری صورت کې مدعی جوړېدل او گواهان را وصل ورله منو به اگر که حقیقت کې بل مدعی نه به دغه گواهان منو ټیک ده خود د بمی خیالم دې کنه نه دې کې واقع دی یو مسله ذکر کړي چې هغه کې د بای ټیم په وسره کې د بای گواهان له اعتبار ور کوي او قسم له اعتبار ور کوي لاندې لیکلي ور بسيط وره لانه مدع في الصوره وهي كافيه لقبولها دا قبول گواهانو د پاره بینو د پاره دومره کافی دی چې صورت کې دا مدعی دی تاسو پوه شئ دا یو صورت شبر غوري دویم ک دواړو گواهان را وستل نو به چې څوک د زیادت د چا گواهان چې د زیادت مثبت دي دغه به منو ناغه د چا دي د خزي د 2000 روپیا دی وإن أقام معا البينة فالبينة بينة المرأة لأنها تثبت الزيادة وبينة الزوج تنفي ذلك فالمثبتة أولى تاسو به شولې څو صورت شو دوا دریم د چا سرم گواهان نشته نه د خزي سره په 2000 نه د خاون سره په 0 توجه جی اوس حکم داده دوړ له قسم ورکړل شي هغه مسله ده چې بایو مشتری سره گواهان نو دوړ له قسم ورکړل شي نو الته ویلو بیا به فسخ کیدل ته وینه دلته بیان نکاح نشي فسخ کوله ځکه د مہر په جهالت سره نکاح کې فرق نه راځي او د معقود به سمانو په جهالت سره به کې فرق راتلو ځکه فسخ کوله تاسو پیږي کنه نه نکاح برقرار وي کنه به بچو مہر بچ مقرر دغه به درې صورت دي تاسو ته ګورئ وإن لم يكن لهما بينة تحالف عند أبي حنيفة رحمه الله ولم يفسخ النكاح نکاح بنفسخ کیږي لأن يمين كل واحد منهما ينتفي به ما يدعي صاحبه من التسمية فبقي العقد بلا تسمية اصل کې قاعده او قانون دا دی چې په نکاح کې دي مہر مثل لازم شي ځکه د بوزعي اصلي قیمت مہر مثل دی خو چې کله تسمیه ټیک شي تسریح وشي نو دلالت پرېږدو تسمیه لراځو چې کله تسمیه کې جهالت وی لانجه جوړ شي بس بچا شو معنی مثال چلانجه نه جوړیږي خیر وذلك غير مفسد للنكاح فلا حاجه الى الفسخ بخلاف البيع ذکر د ادمي تسمیه چې وا خلل په صحت د بقا د بيع کې پیدا کولو دلته نه پیدا کوي ها څو صورت شو مجموعي تور ک گواهان د چاو دغه بمنو کړه دواړو د خزي غو بمنو کړه یوم نو دوړو له قسم ورکو نکاح برقرار وي وس به مہر مثل سره څه کو به درې صورت دي توجه کچري
وای موږ په فیصله په مهر مثل کو د سی وایا اوس به د مهر سره څه کو نو جواب فیصله په مهر مثل کو مهر مثل به حکم جوړ کو قاضي نو کله خزي طرف کو د خزي به منو کله سړی کو د سړی به منو او کله مینس کو مهر مثل بشي سړی 2000 روپیا یادولي خزي 2000 نو که مهر مثل 0 روپیا یا د 0 نم کم د سړی به منو که 2000 یا د 2000 هم زیاتو د خزي به منو او کمنس کې په سماغه مهر مثل به فیصل شي مقرر شي ما تاسو وایئ شو وګورئ ولکن يحكموا لیکن حکم به جوړول شي فیصل به جوړول شي مهر مثل سورۃ اولی فإن كان مثل ما اعترف به الزوج او اقل قضاء قاضي به فیصله کوي بما قال زوجه یا قضيه بما قال زوجه وإن كان كشريد دویم سورۃ كشريو مثل ما ادعته المرأة او اكثر نو قضاء بما ادعته المرأة یا قضيه بما ادعته المرأة وإن كان مهر مثل أكثر مما اعترف به الزوج خون غين زيتو زرنا وأقل مما ادعته المرأة وسقذي لها بمهر المثل بفیصله کیږي دا قول امام محمد رحم الله هم دی او دا مفتابی دی امام ابو یوسف رحم الله فرمای القول قول الزوج په دې اخیری کې القول الصواب کې را مسلې دی خو دا څه چې ذکر شو ظاهر روایت کې هم دا مفتابی ده تاسو ورسېدلې شپږم عنوان الاختلاف فی الاجاره اجاره کې اختلاف د هما غدري صورت جوړيږي توجه جی ما دی یوسف لکور پکړی ورکو اوس په اجرت کې اختلاف شو ما ویل 2000 روپۍ اجرت مقرر دی او مستاجر وای یوسف وای چې نه جی 0 روپۍ مقرر دی اوس به د چا مانو توجه هما غبای والا مسله ده دلته درې صورت جوړيږي او یو عنوان کې راجم کړی دلته لا درې عنوان ور کړیو نو کچری لا استفاده معقود علیه نه ده شوی دا لا کور کې اوسېدل نه دي شروع شوی بالکل نو سی حکم زړه په زړه دی خال ته چې څنګه ځکه موږ ویلیو که تاسو ذهن کې وي چې قبل قبض المبيعه چې دا حکم موافق القياس دی ویلی مو رزلت معقود علیه لا قبضه شوی نه د یوسف لا کور کې اوسېدل نه دي شروع کړي نو دا باغی ور قیاس موافق القياس کې هو ببل ور قیاس کول شي کنه لہذا تحالفا دواړه وقسمونه اخري بلکې کدل ته لک تفصیلا نو غي تاسو متوجي شي نو کچری ما سره غواهانو چې 2000 روپۍ کړی د ځواب منل شي الته دا وکنه کداغه سره ما سره نو داغه سره چې 0 روپۍ کړی دا داغه به منل شي کله دواړو سره غواهانو څوک چې زیادت دا وکي غزای مزما به منل شي دا صورت کتاب ولا صرف د څلورم ذکر کړي نه داغه سره غواهان شته او نه زما سره شته اوس باغی ور قیاس ده حدیث کې صرف د بای والا مسله راغلی جاری نه ده خدا باغی ور قیاس تا کنه ځکه التم بیا چې نه وقف زمون ول موافق قیاس ته صاحب د هدايه وي نو لہذا تحالف تاسو ما بدی پوي کړی وي چې کله قبل القبض مبيوي نو موافق القياس ته ذهن کې نشته ورا دا مسله بدی لګه شان پرې دی خزه دا پوره کو بس باغی لراش لہذا حکم ادا دی چې دواړه به قسمونه وکړو چې دواړو کله قسمونه وکړه نو بس قصه به ختم شي خپل کور ما ته راواله شي او یوسف تبا وای چې بس کریم ری پرې دزه دوباره بیا قدو کو یې بل چا سره وکړه یا به زم بل چا سره وکم پویږي پی کنه موافق القياس ولي وا دا اسب د دمانه ما کتاب خرڅ کړی دی الله ور کړی مې نه دی نظم په 2000 مې در خرڅ کړی دا وای بازار دی را خرڅ کړی دا دی کې به اوس کلاغه سره غواهانو دغه به منل شي کزما سره زما به منل شي کې دواړو سره زما به منل شي زیادت والا او کدی وسره نو تحالفا دلته د دواړو قسم چې د موافق القياس ته ولی هغه دا وکی چې بای مبیا راکا پزر او زه انکار کوم خیالم ده کنه او زه دا کوم چې مبیا در کوم 2000 روپۍ براکه هغه د 2000 نه انکار کوي نو هر یو مدعی شو کنه او کوم بیا ورته باقاعده حواله شو کتاب ورکړل شو او صرف زه مدعی ما زه ته یم 2000 راکا غوی نه زر در کوم هغه مدعی نه دی چې شرع کتاب راکا خو سره ور سره دی من كل الوجوه بعد القبضه چی بای مدعی دی اعلان کې حدیث کې دوه د قسمونه خوري ځکه موږ لا خلاف القياس دی تاسو خبره پوه شولې برهن وان اختلافا فی الاجاره قبل استيفاء المعقود عليه تحالف وتراد وبس وکي دیم صورت یو اوري
که بعد الاستیفا یوسف لما کور یو کال کری د پاره ورکړی یو کال ختم شو ما ورته ویل چې هلکه د کال 1,00,000 روپۍ کری جوړېږي او دا وایي نه جي 5 ما ورته ویل داسې به ووایو 1,20,000 روپۍ کری جوړېږي 10,000 روپۍ کری وه د میاشت دا وایي نه 60,000 روپۍ جوړېږي 5,000 روپۍ کری وه پوه شوې خبره منې اوس به څه کوو ګوره استفا د معقودلۍ راغلې لکه څنګه چې هلته مبیه قبضه شوې وه نو دا صورت په هغې ورځ نشو قیاس کولی ځکه چې مبیه قبضه شوله بیې کې ویلي وه خلاف القیاس دا به ور قیاس کولی نشو نو څه به کوو د مشتري به د مستاجر به منو سره د یمین نه 60,000 به راکړي که نه ونه رسېدي وإن اختلفا بعد الاستفاء لم يتحالفا وكان القول قول المستأجر دا خبره خو حل شوله که نه قسم به وکړي انکار زیات دي ځکه دلته صرف زه مدعي یم هغه مدعي صرف زه مدعي یم پیسې 1,60,000 غواړم 1,20,000 غواړم ولا 60,000 په ځای باندې دریم صورت توجه یو کال لپاره مې به کرۍ ورکړی 6 میاشتې پکې اوسېدلو لا او اوس په لانجه جوړه شوه نو ما ویل 10,000 روپۍ کرۍ ده او د ویل نه جي 15,000 ده ګوره بعضې استعفا راغله لکه څنګه دلته یو غلامو دواړه غلامانو یو پکې هلاک شوی و دلته هم 6 میاشتو اوسېدل ختم شوي دي هغوی کړي دي هلاک شوي داسې وګڼه تاسو پوه شولئ اوس لانجه جوړه شوله نو دلته امام صاحب هم د دې صاحبانو په طرف باندې دی جي چې دا دواړه دې قسمونه وکړي او بس دا کومه کرۍ ټیم چې تېره شوی د هغې کرۍ دي هم د مستاجر د رای موافق ورکړي 5,000 او اجاره دې نوره ختمه کړي په دې ځای پوه نه شولئ پې امام صاحبانو خاص هم داسې ویل که نه امام صاحب ولې داسې وایي امام صاحب وایي اصل کې دا کومه وقت تیر شوی دا داسې ده لکه چې هلاک شوی دی دې له اعتباره سې هم نشو ورکولی او دا کومه چې موجوده ده ګویا چې همدقه معقوده لهي ده ځکه اجاره کې معقوده لهي چې هغه ټیم په ټیم نوي نوي پیدا کېږي بس دا کوم 6 میاشتې چې بقیه پاتې دي ګویا همدغه اوس معقوده لهي ده خیال هم دی که نه نو چې دغه معقوده لهي ده نو خو ټوله موجوده ده نو بیا چې ټوله موجوده وي نو تحالفا والا قصه وکنه دلته به وي پوه شولئ پې وإذا اختلف بعض استفاء بعض المعقود عليه تحالفا وفسخ العقد فيما بقي اصل کې موږ یو قاعده ویلې او که ستاسو په ذهن کې کوم عقد چې لازم نه وي هر وخت کې څوک ختمولی شي هغې کې د بقا والا حکم د ابتدایي نو اجاره هم څوک څه ټیم وغواړي ختمولی شي خصوصا چې عذر وي داسې ده که نه نو دلته چې 6 میاشتې تېرې شوي 6 لا پاتې دي عذر هم پېښ شو لانجه ده نو بقا والا حکم یې داسې لکه ابتدا نه وي اجاره کوي له سره معقوده لهي د بقیه 6 میاشتو قبضه شوې نه ده من ته راغلی نه ده قول به ماضي کې قول د مستاجر حسابېږي دا ویلي که نه 10 مسله اختلاف المولا والمکاتبه هلکه د مولا د مکاتب اختلاف راغلی مکاتب زیاتې لږې پیسې یادوي 1,000 روپۍ دي یادې کړي دي در کوم بیا ازادېږم به مولا ورته 2,000 یادوي دلته تحالفا والا مسله نشته دی که دواړه به قسمونه نه کوي هلکه ولې نه کوي وایي جي تحالف معاوضاتو کې راغلی چا کې هغه معاوضات چې عند تجاهد الحقوق اللازمه هغه معاوضاتو کې یادو چې په حقوق چې انکار د حقوق لازمونه کیږي حقوق لازمونه لکه سمن په بیه کې حقوق لازمونه یا اجرت په اجاره کې حقوق لازمونه نو دغه کې چې انکار کیږي اله قسم وي د دواړو او دلته خو مکاتب والا مسله حقوق غیر لازمونه ده مکاتب وایي پیسې نه در کوم واپس غلام جوړوي دلته قصه نه چلیږي وإذا اختلف المولى والمكاتب في مال الكتابة لم يتحالفا الإمام سبرايد وبدي فتوى ذات لأن التحالف ثابت في المعاوضات عند تجاهد الحقوق اللازمة وبدل الكتابة غير لازم على المكاتب لأن له أن يرفع عن نفسه بالعجز فلم تكن في معنى البيع فتدبر تصبوه شو لكان فتدبر وقال يتحالفان وتفسخ الكتابة أتلسم مسألة
اختلاف د زوجینو په متایبات کې لږ بر وګورئ د دې هم دوه صورت دي لقمان ښځه او خاوند دواړه ژوندي دي اختلاف به د کور په سامان کې رالی یا دواړو کې دواړه یا یو مړ دی اختلاف رالی نو که چېرې ژوندي دي د سامان د کور په سامان کې اختلاف رالی یو وایي زما دی بل وایي زما نو به یې فیصله دا ده که کوم سامان چې د سړو سره مناسب دی هغه به د سړو وي او د ګواهان نشته چا سره ښه دغه صورت دی چا سره چې ګواهان بس بیا خو هر سامان دغه دی او کوم چې د ښځو سره مناسب دی به د ښځو وي او کوم چې د دواړو سره مناسب دی به هم د سړو وي او هم سړي ته ورکوم که ښځې ګواهان پیش کړه چې دا ما پلار د کور نه راوړی یا تا مله باقاعده ملک را کړی یا ما ځان له اخیستی ما ته څه ویل که ګواهاني بیا دا قیسه نه ده دا کله ده ګواهان نشته وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجال فهو للرجل وما يصلح للنساء فهو للمرأة وما يصلح لهما فهو للرجل ده سلو ده بكمي كالمنزل والفرش والرقيق والأواني والعقار والمواشي والنقود ونحوها ورسد لي أو ما يصلح للنساء بتسوي كالدرع أو بنغلي لوباتا او د خپو ګونګري او د غشن نور کالی خو اوس اخیری خبره چې کله د دواړو مناسب یې غولې د سړی دی وایي ځکه چې دا ښځه په قبضه د سړي کې ده او د چا په قبضه کې چې څه دغه منل کېږي که نه یار واوره لأن الزوجة وما في يدها في يد الزوج هدای کړي لأن المرأة وما في يدها في يد الزوج والقول في دعاوي لصاحب اليد دا قاعده ده د هدايه کې هم ده قول بداوی کې صاحب الید منل کېږي نو بخلاف ما يختص بها ها کم سامان چې خزو پورې خاص ته سوال هغه ولې خزره به ورکه خاون خو صاحب الید د لورکه کنه وینا صاحب الید لور کول دلالتنی او کم چې خاون کم سامان چې خزو پورې خاص ته هغه تسرید په دی باندې چې داري د خزي او تسرید په مقابله کې دلالت متروک وي اورا فإن الاختصاص أقوى من اليد لا ببهر كذي وبه ولما أن البيت للزوج إلا يكون لها بينة وهكذا في الهداية كم بسمالي كذي كم دي خجي دویم صورت لراشي کدوالو کې یو مړو او به دیو د بل ورثو سره اختلاف را لې نو به بڅکو نو به د امام ابراهيم مفتابه ده نو چې کوم د سړو سره مناسب دی او که خزو سره مناسب دی به هر حال به ژوندي ته میلاوي کی که خزه ژوندۍ وه دې ته به ورکو د سړي ورثو ته به نه ورکو او که سړی ژوندی و هغه ته به ورکو د ښځو ورثو ته به نه ورکو پوه شولې بې وهو للباقي منهما امام ابو یوسف رحمه الله وایي چې دلته به یدفع الى المرأة ما یجهز به مثلها ځان سره چې کوم جهیز هم ته ور راوړي خزي جهیز حسابېږي به ښځې له ورکو باقي به د زوج وي او امام محمد رحمه الله دلته سره په زړه مسله کوي ما كان للرجال فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان يصلح لهما فهو للرجل او لورثته دا بل سړي یا ول سړي د ورثه وي څنګه چې مخکې مسله وه دا ټوله لوبه بنا د باغ مخکې قصه باندې چې بیا هلاکه شوله بیا هم تعالی فواله وه زړه په زړه وه دلته که یو مړ شم زړه په زړه ده وایي اصل کې د امام صاحب او د صاحبینو ترمنځ چې اختلاف وي یا د شیخانو او د امام محمد رحم الله ترمنځ چې اختلاف وي یا د طرفین د امام یوسف رحم الله ترمنځ چې اختلاف وي ډېر بر خپل اصول دي من کله کله یو نیم ویلې هم پکې نو دا ټول باغي بنایي خبه مخکې راځي نور لسم نمبر داول بای والمشتری فی ولد الجاریه ولې یو سړی وینځه خرڅ کی او به دغه بچي وي شو بای وي زما د نو د دوه صورت دی بلکې درې توجه جی ما په یوسف وینځه خرڅ کړل او هغه بچي وشو او ما ویل د بچي زما دی نو کده زما د خرڅ نه پس لشپګ مشته نه دي تیر شوی او بچي وشو او ما ویل زما دی نو زما به منل شي دا درې وړي امامانو راي ده امام ظفر رحمه الله په اختلاف وجه سره کچري وجه دار چې وصل ته یقیني معلومه ده چې زما په ملک کې و او ما وته کړی و او دا بچی دا غي نه دی او به دوه صورت جوړیږي یا ما وته کړی یا زنا کړی دا خمور المسلمین محموله علی صحت نو بسید صحت به واړو ما وته کړی مطلب مولا وته کړی تاسو ویږي څنګه دا جایز و
پاتې شوله دا چې مشتری دی وتی کړي هغې نه حمل جوړ شوی هغې به چې راوړی شپږ میاشتو کې دننه داسې نه کېږي تاسو په خبره پوهېږئ کنی ناقص الخلقت هغه بېله مسله ده دا یو صورت شو دویم صورت دا دی شپږ میاشتو نه زیات ټیم تېر شوی او د 2 کالو نه زیات د 2 کالو نه کم دی 2 کالو باندې نه دی وروختې بیا بچی وشو بیا بایي وایي زما دی نو په دې صورت کې توجه که مشتری ومني بایي چې ستا دی خو ټیک ده که نه د مشتری به تاسو پوهېږئ ښه جي وجه دا ده چې اوس خو احتمال لري که نه چې مشتری وتی کړي د هغې نه جوړ شوی او ملکم د هغه دی نو ظاهره د هغه ملګرتیا کوي هغه تصدیق یو کې بېله مسله ده دریم صورت بعضې متونو کې شته بعضو کې نه 2 کالو نه زیات ټیم تېر شوی بیا بایي وایي زما نه دی بیا به نه منلی کېږي ښه کنی زنا به ثابتې ځکه ستا په ملک کې چې و د هغې د وخت نه دي علوق وي نو بیا به 2 کاله نه اوښتلی ورته وګورئ وإذا باع الرجل جارية فجاءت بولد فادعاه البائع فإن جاءت به لأقل من 6 أشهر من يوم باعها فهو ابن البائع وأم ولد له أم ولد ولا جوړ شي ويفسخ البيع بيع وفسخ شي ويرد الثمن به واپس شي بایع به ثمن واپس ورکي تاسو پوه شولې امام ظفر رحم الله وایي چې کله خرڅوله دا دلیل د دې خبرې وو چې زمانه حامله نه ده ام ولده نه ده او چې ربازيږي وایي ام ولده ده دا تناقض شو لہذا د دعوه به نه قبلېږي مونږ وایو ګوره شریعت دا خبره چې ام ولده نه ده حامله نه ده در خرڅو ما شریعت دا رد کړله شپږ میاشتو کې دننه بچی پیدا شو شریعت وایي دا هم د هغه نه دی وګورئ وإن ادعاه المشتري مع دعوة البائع اچھا دا مسله مو به کله نه ویلې که دواړو دعوې وکړلې نو به فدعوة البائع اولا د بایع والا اولاد ظاهر هغه سره مرګرته کوي خیر هم دې کنه هم دغه صورت کې دویم صورت وان جاءت به لاكثر من 6 اشهر ولاقل من 2 لم تقبل دعوة البائع فيه الا ان يصدقه المشتري هغه مشتری تصدیق کوي به خبره ده تاسو پیږئ څه صورت شو دوا دریم صورت وان جاءت به لاكثر من 2 من وقت البيع ولم يصح دعوة البائع دا کوم عبارت ده کنه وعلم ان العبارة التي بين خطين المعوجتين بعض شراح په متن کې درج کړي او بعض نه دي تاسو پیږئ نو صاحب د جوهري و امام هم درج نه کړلو په زمون د حاشیه کې بیان کو څنګه چې علامه ابن حمام د غشان کې مخکې راځي دا هو الف با کما شوم مړ شو به بای دا وکړل چې زمانو به نه منل کېږي ځکه اوس څه فایده نشته نه مړ ماشوم ځان ته څنګه منسوبای نو مور دی ولا واپس ورکی کنه نه کنه خو تابع ده مطبوع چې کله ثابت نشو تابع نه ثابتيږي التابع لا يفرد بالحكم 47 ماده کې ویلو تاسو پیږئ وان مات الولد فدعه البائع وقد جاءت به لاقل من 6 اشهر اول صورت دیکھا به هم نسب نه ثابتيږي په ولد کې او نه استیلاد فی الام کې او هم ام ولد نه جوړيږي ام ولد نه جوړيږي لانها تابعه للولد ولم يثبت نسبه بعد الموت ولي لعدم حاجته الى ذلك فلا يتبعه استيلاد الام كذا في الجوهرة النيرة پوه شولې په جیم کمور مړوا او ماشوم ژوند دیو ویسل خوشته کنه نو وسی دا وټیک د شپږ میاشتو کې د نشوي لري ماشوم به ته واپس ورکی او به بای څومره پیسې مشتری ته واپس کوي نو صحیح دا ټوله پیسې دی واپس کی هم دا مفتابی ده او دری امام سے برای وصایبین وینا ولد پیسې دی واپس کی تقسیم دی کی چې ولد 100 روپے جوړیږي او مثلا ولد قیمت به معلوم کی او به چې کوم سمن مقرر شوی هغه دی د ولد په پیسو د مور باغی تقسیم کی نو کوم چې د ولد جوړیږي دی واپس کی مور هم لا شوی دا د مشتری بلاس کې هغه به نه واپس کوي وګورئ وإن ماتت الأم فدعه البائع وقد جاءت به لأقل من 6 أشهر يثبت النسب ثابتيږي منه د دې سړي نه په ولد کې ذکر اصل له والأدنى يتبع الأعلى واخذه البائع ويرد الثمن كله في قول ابي حنيفه وهو المفتى به القول الصواب كذي وقال صاحبين يرد حصه الولد ولا يرد حصه الام شلم نمبر مساله تو امین کې پیدا شي تاسو تو امین او تعریف به جندلې ده
یو ماشوم د زنانه وشي لن تعریف بیدارې چې د یو حمل نه دوه ماشومان یا ډېر وشي دا توامینی یو حمل نه معنا یو ماشوم وشي لا شپږ میاشتې تېرې شوي دوباره پسې بل وشي دا یو حمل نه حسابېږي نو که یو نسب ثابت شو موږ لیان کې ویلي د بل هم ثابت شو ځکه یو اوبو نه دي دواړه دا کېدی نه شي یو بل نه وي ومن ادعا نسب احد التوأمین یثبت نسبهما منه نسبهما دواړو نسب ثابتېږي هم د دغه سړي نه